بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الخامس والعشرون یعنی 15 درس دی او د کتاب د سر نه 105 نمبر سبق دی او په 15 درس کې به موږ ان شاء الله موږ نن ضروری قاعده وایو. ضروری قاعده به څنګه وایو؟ په ضروری قاعده کې به موږ د فعل مضارع کې د مؤنث علامات وایو. فعل مضارع کې د مؤنث علامات. نو فعل مضارع کې د فعل مضارع څلور علامات دي. یا تا الف نون، یا تا الف نون. دی الف تا حمزه وای. اصل کې دا حمزه وي خو زمونږ دا خلک ورته پښتو کې ورته مونږ داسې الف وایو یا نور خلک هم ورته الف وای. نو دا فعل مضارع څلور علامات دي. نو یا چې ده که نه یا هغه په څلور صیغو کې راځي. درې د مذکر غایب صیغو کې او یو د جمع مؤنث غایب صیغه کې. نو درې صیغو کې څلور صیغو کې یا راځي په شروع کې او د اتو صیغو په شروع کې تا راځي. تا یعنی دوه د مؤنث غایب دي، یو د واحد مؤنث غایب په شروع کې هم تا راځي او د تثنیه مؤنث غایب په شروع کې هم تا راځي. ٹھیک شو؟ او شپږ د حاضر صیغې دي، د حاضر صیغې. درې د مذکر حاضر صیغې او درې د مؤنث حاضر صیغو کې تا په شروع کې راځي. او حمزه په یوې واحد متکلم صیغه کې راځي او نون هم د یوې صیغې کې راځي، د واحد تثنیه او جمع متکلم صیغو کې راځي. نو دا اته صیغو کې شروع کې تا راځي، د یوې صیغې شروع کې حمزه راځي، د یوې صیغې شروع کې نون راځي او د څلور صیغو په شروع کې یا راځي. نو دا ټولې 12 صیغې دي او بس دا څلور علامات په دې 12 صیغو کې راځي. نو اوس وایي په فعل مضارع کې د مؤنث علامات. په فعل مضارع کې د مؤنث علامات اول نمبر په واحد متکلم مؤنث کې، په واحد متکلم مؤنث کې حمزه علامت ده. حمزه ٹھیک شو جی؟ لکه مثلا ګورئ اجلسو دی، اجلسو، اجلسو، اجلسو معنا د زه کینم. نو دا اجلسو چې دی که نه د دې په شروع کې د حمزه راغی، نو دا حمزه د مذکر دپاره هم استعمالیږي دا اجلسو او د مؤنث دپاره هم استعمالیږي. نو دا د مؤنث دپاره هم ده، دا واحد مؤنث صیغه هم ده او واحد مذکر صیغه هم ده، مذکر. نو دا اجلسو د مذکر دپاره هم ده، د مؤنث دپاره هم ده. خو بهرحال موږ دلته نن د مؤنث بحث کوو. نو د مؤنث په شروع کې دا حمزه راځي. ٹھیک شوه؟ د واحد متکلم مؤنث په شروع کې حمزه راځي. لکه اجلسو، اجلسو. یا دغه شانتې دی افتحو، افتحو. اجلسو معنا د زه کینم. نو دا زه کینم مؤنث هم به وایي چې زه کینم او که مذکر وي هغه به هم وایي زه کینم. نو دغه شان افتح معنا د زه کولاوم. که مؤنث وي هغه به هم وایي افتح زه کولاوم او که مذکر وي هغه هم وایي افتح زه کولاوم. دغه شان اقرأ، اقرأ معنا د زه وایم، زه وایم، زه لولم، زه لولم. نو مذکر هم دغه الفاظ استعمالوي، مذکر هم مؤنث هم او مذکر دواړه دا استعمالوي. نو دغه اجلسو کې د حمزه دا د مؤنث علامت دی، د واحد متکلم مؤنث علامت دی. او د مخاطب یعنی حاضر مخې ته چې کم کس لکه ته اوس ماته حاضر نو د مؤنث مخاطب په حاضر مؤنث علامت تا دی. تا په شروع کې به تا وي او اخره کې یا نون به وي، یا ساکن او نون به وي. لکه مثلا ګورئ تجلسینا، تجلسینا. ٹھیک شو؟ دغه شانتې تقرئینا، تقرئینا، تقرئینا. دغه شان تضربینا، تضربینا. نو ګورئ په شروع کې دا تا علامت دی او اخره کې دا یا او یا ساکن او نون دی. ګورئ اخره کې یا ساکن او نون، اخره کې یا ساکن او نون په شروع کې تا علامت دی. نو دا د واحد مؤنث صیغه ده، د واحد مؤنث حاضر. واحد مؤنث حاضر صیغه تضربینا، تنصرینا، تفتحینا، تسمعینا، تترکینا. دغه شانتې ورپسې تحسبینا یا تحسبینا او تکرمینا. نو دا د واحد مؤنث صیغه ده. ٹھیک شو؟ واحد مؤنث حاضر، د واحد مؤنث حاضر علامت تا ده
او اخره کې یا ساکن او نون ده هم علامت ده لکه تجلسینا تجلی شروع کې تا او اخره کې دا یا او نون اخره کې یا نون نو دا د واحد مؤنث حاضر لکه ته اوس مؤنث نو او ما ته مخامخ نزویم تجلسینا تکینې تجلسینا تکینې او که سړی وي نو هغه ته وایي تجلسو تکینا تکینې سړي ته دپاره به صرف تجلسو او د ښځې دپاره تجلسینا او دریم د غایب مؤنث علامت صرف تا ده صرف په شروع کې به صرف تا وي لکه تجلسو نو دا تجلسو چې دی که نه نو د دې معنی ده هغه یوه ښځه هغه یو مؤنث کینی هغه یو مؤنث کینی یا همدقه تجلسینه د واحد مذکر حاضر سړي دپاره هم راځي تجلسینه معنی ده ته یو سړی کینی ته یو سړی کینی ٹھیک شوه نو ګوره دا تجلسو نه ده دا د واحد مؤنث غایب دپاره هم استعمالیږي یعنی هغه یوه ښځه کینی د تجلسو معنی ده هغه یوه ښځه کینی او همدا تجلسو د واحد مذکر حاضر سړي دپاره هم استعمالیږي ته یو سړی کینی تجلسو هغه یوه ښځه کینی او همدقه تجلسو معنی ده ته یو سړی کینی ٹھیک شو نو دا تجلسو چې دی دا د مذکر حاضر دپاره استعمالیږي او د واحد مؤنث غایب دپاره هم استعمالیږي نو دا خو د مؤنث غایب مونږه د مؤنث مونږه علامات بیانو نو د مؤنث علامات دا دي چې د واحد متکلم صیغې په شروع کې به حمزه وي د واحد مؤنث حاضر صیغې یعنی مخاطب یعنی حاضر صیغې علامت تا او اخره کې یا ده لکه تجلسینا تفتحینا تقرئینا تنصرینا تضربینا نو اخر په شروع کې تا او اخره کې یا نون ٹھیک شو په شروع کې دا تا ده او په اخره کې دا یا او نون ده ٹھیک شو او دریم د غایب مؤنث علامت صرف تا ده لکه تجلسو تفتحو تقرأو تنصرو تضربو دا د واحد مؤنث غایب صیغه ده اوس دا خو دې ځای پورې د مؤنث علامات بیان شو اوس مونږه فعل امر وایو فعل امر څه ته وایي چې یو کار ته زه تا ته پکې درته وایم کینه نو دا مې درته د ناستې امر وکړو حکم مې درته وکړو ټیک شو امر معنی د حکم کول نو فعل امر معنی د هغه فعل چې حکم پکې شوی وي ما یې دلته تعریف لیکلی دی په کوم فعل کې چې مخاطب یعنی حاضر تا ته د یو کار کولو حکم وکړمه یعنی تا ته د یو کار کولو حکم وشي زه تا ته ووایم چې ته لیکل وکړه یا ته کینه یا ته اسکه یا ته اخره نو دا مې تا ته حکم وکړو د یو کار کولو نو دغې ته فعل امر وایي نو داسې فعل ته فعل امر وایي یعنی په کم فعل کې چې مخاطب ته د یو کار کولو حکم وشي مخاطب ته یعنی حاضر ته د یو کار کولو حکم وشي نو داسې فعل ته فعل امر وایي دغه حکم پکې وشو که نه نو امر هم حکم ته وایي ښه جي فعل امر د فعل مضارع حاضر نه جوړیږي فعل امر که فعل امر د مذکر وي او که د مؤنث وي نو د فعل مضارع چې کوم شپږ حاضر صیغې دي که نه درې د مذکر حاضر دي او درې د مؤنث حاضر دي لکه تضربو تضربانی تضربونه دا د مذکر حاضر دی تضربو معنی ته وهل کې تضربانی تاسو دواړه سړي وهل کوئ تضربونه تاسو ټول سړي وهل کوئ او اوس د مؤنث هغې له راشه نو تضربینا ته یوه ښځه وهل کې تضربانې تاسو دواړه ښځې وهل کوئ تضربنا تاسو ټولې ښځې وهل کوئ نو دا د حاضر صیغې دي د حاضر صیغې دي شپږ نو ما دا لیکلي فعل امر د فعل مضارع حاضر نه جوړیږي د فعل مضارع حاضر شپږ صیغې دي درې د مذکر درې د مؤنث او د امر جوړولو طریقه دا ده اوس درته د فعل امر جوړولو طریقه ښیي چې د فعل مضارع حاضر صیغونه علامت مضارع حذف کول یعنی علامت مضارع به ترې لرې کړي ټیک شوه اوس زه تا ته دلته لیکمه ګورئ ورته د اول درته د مذکر حاضر درې صیغې لیکم او بیا درته مؤنث حاضر درې صیغې لیکم ګورئ اوس تجلسو دی تجلسو بیا تجلسانی تجلسانی او تجلسونه دا درې د مذکر حاضر صیغې دي
تجلسون. ٹھیک شو جی. تجلسو ته یو سړی کینی یا به کینی. تجلسانی تاسو دواړه سړي کینئ. تجلسونه تاسو ټول سړي کینئ. اوس درې درته د مؤنث حاضر صیغې لیکم. تجلسینا، تجلسینا، تجلسینا تجلسو ته یو سړی کینی، تجلسینا ته یوه ښځه کینی. نو اینا د مؤنث حاضر صیغې کې راځي او تجلسو هغه د مذکر سړي دپاره راځي. او تجلسانې چې څنګه د سړي دپاره استعمالیږي د تصنیې والا، نو دقه شان تجلسانې د دوو ښځو دپاره هم استعمالیږي. ٹھیک شوه. د تصنیه د مذکر او د مؤنث صیغه یو شانتې وي. او تجلسنا، تجلسنا، تجلسنا معنی تاسو ټولې ښځې کینئ. تجلسونه تاسو ټول سړي کینئ. او تجلسنا معنی د تاسو ټولې ښځې کینئ. اوس د دې نه به د امر صیغه څنګه جوړئ؟ نو د امر صیغه به چې جوړئ که نه، نو د دې ټولو فعل امر د دې مذکر حاضر صیغونه د شروع کې چې کوم علامت مضارع تا ده دا به حذف کړي. نو ګورئ دا تا تې ختمه که، د اولي صیغې نه هم ختمه شوه، د دویمې صیغې نه هم ختمه شوه، د درېمې صیغې نه هم تا ختمه شوه. ٹھیک شوه. نو د مذکر هغې شروع کې ګورئ جیم ساکن پاتې شو. جیم ساکن اتا خو هم تې ختمه کړه، نو صرف جیم ساکن پکې پاتې شو. ٹھیک شوه. او د دې مؤنث دې صیغو نه هم دا تا لرې که، شروع کې علامت مضارع تا ده، دا هم تې حذف کړه. ګورئ دا هم تې حذف کړه، دا تا هم تې ختمه کړه. د تجلیس نه هم مونږه دا تا ختم کړه. ٹھیک شوه. نو دا جیم ساکن د ټولو صیغو په شروع کې دا جیم ساکن پاتې شو. او اخیری حرف به ساکن کې که پیش پی وي ساکن به کې، نو دا پیش ته تجلسو، نو دا به علامت مضارع هم ترې لرې که او سین هم ساکن کو. او که اخره کې نون وي که نه، نو هغه نون به ترې ختم کړي. د یوې صیغې نه به اخري حرف ساکن کې پیش وي، هغه به ترې ساکن کې، او د دې نورو نه به د اخري نون ختم کړي. د اخري نون ترې ختم شو. د ټولو صیغو نه مونږ د اخري نون ختم کو. او د دې تجلیسي نه چې کله دا نون مونږ ختم کو که نه، نو دا یا دوه نقطو والا نه یا چې ده که نه، دا به مونږ ګول یا کو، دا به مونږ داسې ګول یا کو داسې. او دا تجلیسان یو د دې نه هم دا نون ختم که. او دا تجلیس نه دی، تجلیس نه، تجلیس نه د دې نه نون نه ختمیږي. ٹھیک شوه. اوس په دې سره څه کې، نو اوس دا تا چې ته مونږ ختمه که، نو بیا د تا نه پس په بیا مونږ د اولني حرف ته وګورو. که دا ساکن وي نو په شروع کې به حمزه لګې، حمزه. ٹھیک شوه. حمزه. نو چې د یوې په شروع کې حمزه ولګې، نو بیا به د ټولو په شپږ واړه صیغو په شروع کې حمزه لګې. ٹھیک شوه جي. اوس په دې سره څه کې، په دې باندې به اوس کم حرکت اچو. نو د دې اولني حرف چې کم ساکن و، د ده نه پس چې دا کم حرف دی که نه لام دی، دته به وګورئ که په ده باندې زبر وي او که زیر وي، نو په دې حمزه باندې به موږ زیر اچو. نو چې د یوې صیغې په شروع کې په حمزه باندې موږ زیر واچو، نو د ټولو صیغو په شروع کې به موږ د حمزه باندې زیر واچو. نو اجلس معنی د ته کېنه، دا د امر صیغه تیاره شوه د یو واحد مذکر سړي لپاره. اجلسا تاسو دواړه سړي کېنئ، دا حکم دی پکې، تاسو دواړه کېنئ. اجلسو نو دلته کې به دا نون چې ختم کړي، نو یو الف به د جمع مذکر صیغې سره ولګي. نو اجلسو معنی د تاسو ټول کېنئ. او د واحد مؤنث صیغې نه جوړېږي اجلسي، دا تجلسي نه و که نه، نو علامت مضارع تام ته لرې که، اخره کې هم ته نون ختم کو، شروع کې هم حمزه ولګو، نو اجلسي پاتې شو. اجلسي چې یوې ښځې ته وایي چې ته کېنه، نو هغې ته به وایي اجلسي. او که یو سړي ته وایي ته کېنه، نو هغه ته به وایي اجلس، ته کېنه. او ښځې ته به وایي اجلسي، ته کېنه. او دوه ښځو ته به وایي اجلسها، تاسو دواړه کېنئ. او ډېرو ښځو ته به وایي اجلسنه. نو د دې تجلیس نه اخري چې کوم دی که نه، د دې نه دا نون نه ختمیږي، ځکه دا مبني صیغه ده. نو د دې نه صرف په شروع کې علامت مضارع تا حذف شي، ختم شي. ٹھیک شوه. نو دا خو یو خبره پکې وه. نو د مضارع حاضر صیغو نه په علامت مضارع تا به ترې ختمه کړي. او که اخري حرف باندې ضمه وي، پیش وي، نو هغه به ساکن کې. او که پیش نه وي، نو نون پکې وي، نو هغې ټولو صیغو نه به بیا نون ختم کړي، به صرف نون به ترې ختم کړي. او د جمع مذکر صیغې چې نون ختم کړي، نو یو الف به د هغه نون په ځای باندې صرف ولګي. نو دا نون وایي چې یاره دا الف وایي چې زما دلته نون حذف شوی دی، زه د هغه په ځای باندې ازیري لګوم. دا خو یو دا خبره شوه. نو اجلس
ته کېنه. اجلسا تاسو دواړه سړي کېنئ. اجلسو تاسو ټول سړي کېنئ. اجلسي ته یوه ښځه کېنه. اجلسا تاسو دواړه ښځې کېنئ. اجلسنه تاسو ټولې ښځې کېنئ. او که چېرته علامت مضارع دي د یوې صیغې نه حذف کړه او بیا د هغې نه پس اولنی حرف ساکن نه و، متحرک یعنی زبر یا زیر یا پیش پې و، نو بیا به هغه هم په هغه حال پرېږدي، هغې سره به دغه نه لګې، حمزه نه لګې. لکه مثلا ګورئ تقیفو دی. تقیفو معنی ده ته کینې یا به کینې. تقیفو معنی ده ته یو سړی کینې یا به کینې. تقیفانی تاسو دواړه سړي کینئ یا به کینئ. تقیفنه تاسو ټول سړي کینئ یا به کینئ. تقیفینه ته یوه ښځه کینئ یا به کینئ. تقیفانی تاسو دواړه ښځې کینئ یا به کینئ. او تقیفنه تاسو ټولې سړي ښځې کینئ یا به کینئ. نو تقیفو تقیفانی تقیفونه، تقیفینه تقیفانی تقیفنه. نو دا به دې نه چې کله مونږ علامت مضارع ختم کو نو دا تا علامت مضارع د داتې ختمه کا، ٹھیک شوه، او اخري حرف ساکن کا. نو قف وګورئ، نو اوس چې موږ علامت مضارع ختمه کړه نو اخري دا اولنی حرف قاف چې دی دا متحرک دی، په ده باندې حرکت دی، زیر دی. متحرک هغه حرف ته وایي چې په هغه زبر یا زیر یا پیش وي، هغه حرف ته موږ متحرک وایو. اوس دا قاف متحرک دی، په ده باندې زیر دی، کسره ده پې، نو موږ دې قاف ته اوس متحرک وایو. نو اوس په دا قاف چې دی که نه د دې باندې زیر شته، ساکن نه دی. دلته کې دا جیم ساکن و چې موږ ته د علامت مضارع ختمه کړه، او د دې قاف نه چې علامت مضارع ختمه کړه نو دا ساکن نه دی، د باندې خپل زیر شته. نو اوس دلته د حمزه لګولو ضرورت نشته، بالکل دلته کې د حمزه لګولو ضرورت نشته. بس دا قف دی. قف معنی ده ته ودرېږه، قف ته ودرېږه، ټهر جا. او اوس چې دوو سړو ته چې تاسو ودرېږئ نو قفا تاسو دواړه ودرېږئ، او چې ډېرو سړو ته تاسو ودرېږئ نو قفو تاسو ټول ودرېږئ. او چې یوې ښځې ته چې ته ودرېږه نو ګورئ دا د مؤنث صیغه چې ده که نه تقیفینه دا تقیفینه دی. نو د تقیفینه علامت مضارع ختمه که او اخري نون ختم که. علامت مضارع هم ته ختمه کړه او دا اخري نون هم ته پرېښودو، دام ختم کو. نو دا تقیفي پاتې شو، دا قیفي پاتې شو. نو دا قیفي بیا داسې لیکلی کېږي، قیفي داسې لیکلی کېږي. نو چې یو سړي ته وایي ته کښېنه، ته ودرېږه، نو هغه ته به وایي قف. او چې دوو ته یوې ښځې ته وایي ته کښېنه نو هغې ته به وایي قیفي. نو سړي لپاره قف او ښځې لپاره قیفي استعمالیږي. نو چې رقم علامت مضارع ختم شي او په اولنی حرف متحرک وي نو بیا به حمزه نه لګي، او کنه علامت مضارع د ختمه که اولنی حرف ساکن شو، جزم پی وي، نو بیا به ته ورسره حمزه لګي. نو بیا به حمزه د اول ساکن حرف نه پس دویم ساکن دویم حرف ته به وګوري، که هغه باندې زبر یا زیر وي نو په حمزه به زیر لګي، او که په هغه باندې پیش وي مونږ ورته عین کلمه وایو. که په عین کلمه باندې زبر وي او که زیر وي خو په حمزه باندې به زیر راځي، او که په عین کلمه باندې پیش و نو په حمزه باندې به هم پیش لګیږي. لکه تکتبو نه به علامت مضارع تا ختمه کی او دلته آخري با به ساکن کی، او په شروع کې به حمزه ولګي، نو بیا په ده باندې حمزه باندې پیش په ولګي. اکتب یا انصر، ٹھیک شو، او یا اجلس حمزه باندې به یا زیر لګي او یا به پیش لګي. زبر کم ځای کې نشته دی. د امر په صیغو کې به زبر په حمزه باندې کلم نه راځي، د امر په صیغو کې به په حمزه باندې یا زیر راځي او یا به پې ضمه راځي، پیش راځي، ټیک شوه، خو زبر پې کلم نه راځي. نو دا زموږ سره د نن ورځې درس و. په فعل امر کې د فعل امر د فعل مضارع نه جوړیږي، او د امر جوړولو طریقه دا ده چې د فعل مضارع حاضر صیغونه علامت مضارع حذف کول، یعنی دا تا چې دا علامت مضارع ده دا به حذف کې لرې به کې او اخري حرف ساکن کول. اخري حرف باندې که پیش و نو ساکن به کې، او که پیش پې نه و اخره کې نون به ختم کې. او که علامت مضارع حذف کولو نه پس که چرته اول حرف ساکن وي لکه څنګه دا جیم ساکن شو نو په شروع کې به حمزه لګولی شي. نو شروع کې موږ حمزه ولګو، لکه تفتحو دی، تفتحو د دې تا علامت مضارع نه پس دا فا ساکن راځي، جزم پې راځي، نو موږ به دلته کې حمزه لګو، اخري حرف به ساکن کو. نو افتح حمزه باندې به زیر ولګو، افتح
ټیک شو ته کولاو کا او دغه شان د فعل امر حاضر مذکر په اخره کې یا لګولو سره د واحد مؤنث امر صيغه جوړیږي لکه افتح ته افتح نو دی افتح د ح سره یا ولګوه افتحي کا افتحي نو دا د واحد مؤنث حاضر فعل امر صيغه شوله نو ما تاسو ته دا دوانه جوړ کړي چې په شروع کې حمزه راځي او چې په شروع کې حمزه نه راځي نو دا د امر طریقه وا او بر د مؤنث علاماتو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام